هغه ویلې که نه تاسو خبره وکړئ جی ښه نو زمونږ دغه خبره که نه هغه ویلې چې یاره په دیو چې مناظره ټاکي که نه په حیات النبي یا سیمه موتا که نه جی 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 نو موږ ویلې چې یاره دا خو ښکاره واضحه خبره ده نه د چا اختلاف پکې شته نه ښه او چې څوک پکې اختلاف کوي نو هغه سره به څه دلایل یې هغه به پیش کړي نو موږ به د هغې جوابات وکړو یا به هغه موږ به هغې ته نظر وکړو یا هغه څنګه د استدلال قابل دي کو نه دي که نه نو تاسو لکه د حیات نه منکر یې تاسو جی مخکې ما ته دا ووایې که نه چې ته پنجپیری یې که نه نو خو او که نه پنجپیری خو یې که نه زه الحمدلله د علمای دیوبند سره ما ته ګوره چې اوس زما نمبر دی چې زه ستاسو نه تپوس وکړم نو بیا به مونږ مخکې خبره وکړو ټیک ده ښه جي تاسو کم تنظیم سره تعلق ساتئ یاره مونږ تنظیم الحمدلله زمونږ تعلق دی د علمای دیوبند سره نه تنظیم و علمای دیوبند سره تعلق دا خو ځان له یو نظامي نوجوانان احناف ستاسو امیر څوک دی زمونږ امیر جی زمونږ امیران خو الحمدلله د دین امیران ښه ډېر دي مفتي ګوهر علي صاحب دی مفتي نبي صاحب زمونږ الحمدلله مناظرین نه مطلب زما دا دی چې ستاسو عمومي امیر څوک دی لکه د پاکستان په سطح باندې څنګه پاکستان په سطح ستاسو څوک مشر شته ولې نشته دی ناظر اسلام الیاس ګومن صاحب هغه مخکې ورځې کې رحمت الله ښه دا ولې خان دا مو یار ښه نو ولې خندا باندې څه پابندي ده څه نه پابندي نه ده خو تاسو لکه د عالم په څو خندلې عالم پسې نه تا ورته رحمت الله علیه وی د علماو سني او طریقه ده چې رحمت الله علیه ژوندي پسې نه وایي که نه نو دې وجې نه او جي مدذل تعلیم وایي بل څه ښه اوس غوږ کې د مخکې خبرې ته نه نو ته وایې چې ژوندي ته نه وایه دا علماو داسې کتابونو کې لیکلي چې رحمت الله علیه دا خاص دی د مړو سره دا کوم کتاب کې دی ته اوس ما نه کتاب په دې کې ما سره مناظره کې نه که نه نو مناظره خو کومه خو ته اوس دغه کې خبرې مه راوباسه که نه نو زه ما خو د خپل خندا جواب درکړه تا ته د رحمت الله علیه معنا خو خبر خو پوهېږي که نه مطلب ته ما ته ګوره اصطلاح چې ده که نه دا اصطلاح یو قوم مقرر کړي نو هغې کې بیا معنا لفظي ته بیا دغه نه وي مخکې ځه او نو خبره مې دا کوله چې عمومي طور سره ستاسو امیر الیاس ګومن صاحب دی بالکل او دا خبره لږ مخکې ورځې چې خوره شوې وه چې یاره هغه د امارت نه استعفا ورکړی یا هغه امارت نه ویستلی شوی دا خبره کوم حده پورې ټیک ده کوم امارت نه د نوجوانان احناف یاره دا چې چا کړي هغه به د مخالف فرقې والی که نه ښه خپل هغه ټیک دی ښه زه مخکې اوسو تاسو ته وایئ چې لکه مطلب دا دی چې د پنجپیریانو عقایدو نه یې واقف تاسو نه موږ چې بالکل ناواقفه یې لکه هغې د حیات النبي نه منکر ما ته جي لږ غوږ کې دی تاسو چې ناواقف یې که نه دی نه نو تاسو بیا د هغې باره کې څه وایئ د هغې حکم څه دی بیا حکم لکه په کومه سطح جی په کومه سطح مطلب دا چې لکه تاسو پنجپیریان په کومه درجه کې ګڼئ چې دا اهل سنت والجماعت دي نه دي مطلب دا چې علمای دیوبند دي نه دي یاره مونږ ځان سره نه شریک کړو علمای دیوبند کې تاسو یې نه شریک کوئ حقیقتا دي یا نه دي څه شی لکه یو خو ستاسو نه شریکول یو چې دی نو په نفس الامر کې نه شریک کېدی پته نه نه دي که نه یار ولې چې ګوره د علمای دیوبند لږ خبرې ته وار د علمای دیوبند چې کوم کتابونه دي که نه او هغې کې چې علمای دیوبند کومې خبرې کړې دي نو د هغې نه مخالف دي حضرات ټیک ده جی دا اهل سنت کې داخل دي که نه دي اهل سنت نه خارج دي که داخل دي یاره بعضې عقاید یې داسې دي چې هغه د اهل سنت نه ورپسې خارج دي زه اوس جي زه تاسو ته خبره وکړم تاسو لږ مخکې وی چې یاره ما ته د پنجپیریانو د عقایدو پته نشته چا ویلې اوس لږ مخکې تا ونه وي ما ته یې عقیدې معلوم نه دي چا ویلې اوس تاسو ما تاسو ته ووایي چې لکه ته د پنجپیریانو د عقایدو نه واقف یې تا ویې زه نه یم څنګه نه یم والله اعلم چې څنګه نه یې
نه خبره مخکې وړه جی نو واقف یې لکه زه بس صورت د دې چې واقف یې مقصد لراته مقصد لراته چې ته واقف یې که نه نو بیا هم ماته ووایه که یې نو ماته بیا هم ووایه لکه مقصد لراته مقصد هم دقه دی لکه چې زه اوس خپل موضوع له راځم چې ته په دې عقیده واقف یې که نه په کوم عقیده د اشاعت په عقیده زه درته څه یم جی چې زما الحمدلله زه د ستا تپوس نه منکرینو د عقیدې نه بالکل خبر یم خبرې لیکن بیا تپوس څنګه تاسو ما نه وکړو چې تاسو حیات نه منکر یې یا نه نو دې نه خو زه بالکل خبر یم چې تاسو لکه حیات نه انکار شته دی مونږ د حیات نه منکر یو مونږ د حیات نه منکر یو او بالکل کم حیات نه او کم حیات هغه حیات برزخی اوس پاغه باندې به مخکې ځو کنه نو زه تا ته بنیاد کې لکه مطلب دا خبره اوس واضح کول غواړم چې لکه مونږ کم حیات نه منکر یو ته د کم حیات خایلی نو بیا به اله موضوع به راشي پاغه به بحث کیږي خبره ته غوږ کړه زه د خپل عقیدې اظهار درته کوم جی وایا چې مونږ ګوره د حیات قایلی د کم حیات تاسو قایلی هغه برزخی رسول الله مبارک ته حیات حاصل دی برزخی وي او که دنیاوی دا خو د عقیده مسله دی کې او که دنیاوی دا خو شک شو عقیده کې شک خو نه کنه شک پکې نه کوم خو ظاهر دنیاوی باندې که اخروی باندې ګوره زه دواړه لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیعت وخت پر روزه اطهر کې دواړه حیات منی په یو وخت کې رسول الله السلام ته په روزه مبارک کې دواړه حیات منی کم دواړه حیات هم دنیوي هم برزخی او بالکل په دې باندې تاسو سره د قران او د سنت نه خبره متواتر یا حدیث مشهور یا چې د قران کریم څخه آیت دا سشته چې پای کې دا ویلي چې پیغمبر علیه السلام په روزه مبارک کې هم په حیات دنیوي هم په حیات برزخی سره ژوند دی بس څومره د پکار ویولې نه یار خاص وایا تاسو نه وایا خبره زه مقصد ته راغلی یم زه تاسو نه دلیل غواړم مقصد نه راځي کنه ورالم تاسو ګورئ ما ته ګورئ زما د دې خبرې جواب ما لراکې بیا تاسو ما نه سوالو کې زه به جواب درکوم اوس زما خبرې جواب راکې تاسو یې کې خدا چې زه د حیات دنیوي او د برزخی دواړه په روزه اطهر کې قائل یم اوس تاسو ما ته په دې باندې د قران او د سنت نه خبرې متواتر یا مشهور یا د قران کریم صریح یعنی مطلب د عبارت النص یا دلالت النص تاسو دلیل پیش کې نو بیا به مخکې بیا به تمانه تاسو کې خیر دې مسله نشته دی نه منم اوس په ګوره تا عقیده مونږ ته معلوم شي چې صرف تا خو چې تا عقیده ما معلومه ده نو ته بیا زمانه څه تاسو کې نو خو ما ته معلومه ده ته خو وښه کنه نو ته معلومه ده نو ما ته معلومه نه ما ته ګوره لاله مته ته ماشومه ما ته ګوره ځکه لاله کنه اوس ما خبره لاله کنه جواب در کوم کنه اوس زه جواب ته ولې دومره ضروري یار جواب در کوم کنه خاصه وایا خبره کوه جواب ظالم د قران نه د تباق ظالم کو نه زه ظالم نه د الله فضل له ما ته ظالم مو وایا خالص بندي کنه نو ته ولې دومره سوچ او فکر نه کې زه خو سوچ کوم ما تاسو سره غلطه خبره وکړه چې د دلیل مطالبه مې وکړه چې ته خپه شې نه غلطه خو ما نه ده کړې نو تاسو وای تاسو دلیل وای شکنه تاسو سوال کړئ جواب ته وښه شکنه یا جواب درکوم بالکل وای ها نو تاسو ګورئ جی تا په نیز کنه دا زما سوال جواب دی وښه تاسو چې کوم وای دا زما سوال جواب دی خو وای وښه ورته دا در باندې سوال دی جواب نه دی نه نو زما سوال جواب راکړه بیا سوال وکړه کنه جواب هم خو زه تا نه یو سوال کوم او سوال دا دی کنه چې تاسو نیز باندې ګوره لکه غیر مقلدین شو کنه غیر مقلدین پرې د سړیا باز حیات نبی کې شروع لګولا تا جواب لرازم خو کو ستا ګوره چې ستا د فارا دلیل صرف قران وي او صرف احادیثي نو بیا به ګوره د احادیثو نه خبره کو قران نه به کوو
اوس جی زه یو خازه وایم وښه کنه جی جی او چرته ستا ګوره تاسو غټې دعوې کوئ کنه تاسو وایئ یاره دا خبرې مه کوه ته دا دعوې ماوې پرېږده ته خپله خبره کوه ته ماته جواب راکړه چې ستا په نیز صرف کتاب الله او سنت رسول دلیل دی که نه فقه د علماء دیوبند چې کوم اکابرین دي د هغې قول ستا دپاره دلیل دی او که نه دومره مې پېښه نو زه بیا تاته بالکل صحیح ده زه تاته دا ویم زمونږ ټول د فقه کتابونو اصول فقه دا لیکلي چې دلایل شرعیه څلور دي ٹھیک شو کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اجماع امت اور قیاس ٹھیک شو او جاو اوس ما ته وکیدای دا چې دی دا د پاره د هغه امور دي هغه اعمال او د احکامو د پاره دي د عقاید د پاره دلایل مون سره دي अपना पसंदीदा गाना अपनी इलाकाई जुबान पंजाबी सिंधी पश्तो دبل چا سره دغه وجنګ هلو وای وګه ما یار او تا خو چا سره کانفرنس مو کو خو وکیدا دا دغه دې کنه جی ما ته وکیدا دا کانفرنس ته چا سره لګیږي وایا ما ته وکیدا ما تاسو ته دا خبره وکړه چې بې د عقیدې په باب کې هغه حدیث به پیش کې چې هغه متواتر یا مشهور یا د قرآن کریم آیت به پیش کې او هغه آیت چې لکه هغه عبارت النص یا دلالت النص سره یو مسله ثابت او محتمل د احتمالین نه نو داسې یو آیت یا یو حدیث ته ماته پیش کا په دغه عقیده باندې چې کوم تا پیش کړي او علماء دیوبند هغه ډیر لوی خلق دی اکابرین خو لیکن هغه دلیل شرعي نه دی نه په باب د عقیدې کې دی او نه په باب د احکامو کې دی لکه ها ٹھیک شو خبره ختمه شوه او وای اوس اوس شمولي شه ته وایې چې اکابرین دیوبند غټ خلک دی او بالکل غټ خلک نو اکابرین دیوبند خو ګوره زه تا ته وایم چې یو حدیث راشي که نه په هغه حدیث باندې به هغې خبرې کوي هغه حدیث ته به یا ضعیف وي یا به ورته صحیح کوي ټیک ده نه دا خو اصحاب الجرح والتعدیل ځان له خلک دی مولانا دا ته خو نو غوږ شه که نه نو ته اوس اصحاب الجرح والتعدیل زه پېژنم خو زه تا ته یو خبره کوم جی وایه په حیات کې زه تا ته حیات مقصد لره شو حیات کې لکه ګوره چې کوم دی دیوبند قول زه تا ته ذکر کم او هغه حدیث درته ذکر کم او بیا هغه حدیث د تایید دپاره زه تا ته هغه اقوال ذکر کم چې کوم د اکابرین دیوبند دي نه به ته نه منې ګوره ما ته به اول کې پیش کې دلیل کې قرآن او حدیث متواتر یا مشهور ځکه باب د عقیدې دی ټیک د تایید کې بیا ته د هغه حدیث متواتر یا مشهور تایید کې کته یو عبارت پیش کړه خو دلیل نه تایید په تور به پیش کې نو خو دقه ویم که نه اوس ورته غوږ شه ګوره مونږ خو ویو که نه چې رسول الله مبارک بلکې ټول انبیاو ته حیات ثابت دی دا چې کوم تا مخکې خبره کړې ده هغه شان خبره کوه کومه خبره حیات دنیوي او حیات برزخي دواړه نو خو غوږ شه هغه درته زه ثابتوم خو صحیح ده وایه جی بالکل وایه نو اوس حیات له راځو او ستا خبرې ختمې شوې وایه جی او ګوره مونږ خو ګوره زه درته د قرآن آیات پیش کوم که نه جی کې الله فرمایي که نه جی فی سبیل الله اموات زور آواز وای ټیک دی وای الاحیاء ولکن لا تشعرون دا د قرآن آیات شو دا کومه سپاره کې دی غوږ شه زه سپاره ته نه معلوم تالته بل سم لګي او الله وسمت نه تا سره لګیم وایه والله چې دغه د بل طرف ته توجه نه زما هم دغه طرف ته ده ولکن لا تشعرون زه په دې ښه پوه شوم دا وایه دا آیات شو که نه بالکل آیات شو نو ګوره جی دلته ګوره الله تبارک وتعالى څه وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا او بل احیاء بلکې دیو ژوندي دي او چې الله ورته ژوندي وایي او نو بیا ته کوم کوجای چې ته ورته مړ وې بالکل لیکن ورپسې آیت لګوایه که نه ګوره کومه
ولکن لا تشعرون معنی هم کوه کنه. لیکن تاسو شعور نه لرئ. شعور نه، شعور د عقل نه هم لاندې وي. مطلب دا چې تاسو په هغې هېڅ طریقې سره نه پوهېږئ که نه. هلو وایه نو تاسو چې ګوره ما ته ګوره دا آیات شه که نه، دا آیات شو خو لکه دلته کې لږ تپوس وکړم. نه لږ تپوس د نه وکړم چې دې آیات نه استدلال ستا په هغه مدعا او دعوه باندې څنګه شو، ته اوس په دې ما پوهې که زما او جی او دا زما لپاره دلیل دی که نه. نه دې نه تا کم ځای نه دلیل ونیوه ما ته ګوره استدلال دې کم ټکي نه کړی. ګوره شهداو دپاره حیات ثابت شه که نه. کم حیات؟ دنیوي که اخروي که نه برزخي که کم حیات؟ دقه تعین وکړه، دقه تعین دې وکړه یو ځای. شهداو دپاره حیات ثابت شو که نه. کم حیات؟ کم حیات؟ حیات برزخي. حیات برزخي او دعوه دې دا حیات دنیوي او برزخي دواړه. دې کې د یو جز ګوره ثابتېږي، بل جز دپاره دا دلیل نه شي پیش کېږي، نو دا په دعوه فټ را نه دی. نه ښه صرف راغلی خو چې اوس نه جي لکه مولانا صاحب ګوره که نه، دا دلته کې د احیاؤن نه که حیات دنیوي اخلي که برزخي اخلي که دواړه اخلي، هر یو باندې به ته د صحابي قول پیش کړې. د صحابي قول او ځکه چې مطلب دی چې دا د عقیدې مسله ده. دې کې جی ګوره زه تا ته ګوره یو خبره ته کوم جی چې ګوره زه درته دا آیات مې درته وفرمایو، بالکل حدیث ته غوږ شه هغه هم درته وایم. نه ته ما ته حدیث به هله وایې چې دې آیات نه ستا استدلال خو ثابت شي که نه جي؟ دا ثابت دی که نه. ولې ما تاسو ته چې کوم خبرې وکړې جي زه ډېر په احترام تاسو ته ویم، د دې ماله جواب راکړئ که نه جي؟ بېشکه ته په احترام لګوې خو موږ هم ډېر په احترام ته لګوې. صحیح ده. نو دلته کې ما تاسو نه جي دا تپوس وکړو چې بل احیاؤن کې دا کم حیات دی، تاسو یې برزخي. نو دعوه کې دي دوه حیات دي او ثابته صرف یو، نو دغه دعوه باندې فټ را نغلی که نه. دې وجې نه ما تاسو نه جي تپوس وکړو. لکه تا ګوره تا اوله کې څه خبره وکړه ما جي څنګه مې وکړه کم ځای کې ته به ما ته حیات د څه نه ثابتې؟ ما خو تاسو ته وویل چې تاسو کم دعوه پیش کړه چې هم حیات دنیوي دی هم برزخي دی، دا به د قرآن د آیت نه ثابتې یا د حدیث متواتر یا د مسلم. تا د خپلې عقیدې اظهار ونه کړه، ما درته هر څه ویلې، زه درته مخکې احادیث هم ویم. نه جي تاسو د حیات نه خبره واوره جی تاسو د حیات نه نفي کوئ که نه؟ مونږ خو جي ما خو تا ته نه دي ویلي چې ما نفي کړې ده. تا نه دي ویلې، خطا نه دي ویلې. او جی زما خو جي دعوه داسې نه ده که نه، زما دعوه تا ما نه ده اورېدلې، خو تا خپل دعوه باندې لګیا دلیل وی یا زه بیا ماله نمبر راکړه یو زه دعوه ویم زه بیا دلیل ویم. ټیک ده خبره په دې زما رول په منځ کې ښه حل شي انشاءالله بېغمه شه. خو ټیک شو که نه، ګوره ما خپله دعوه مو وویله او تاسو دلیل هم پیش کو، په هغې کې ما لږ شان تاسو نه تپوس کړی، نو د هغې جواب راکړي. نه هغې جواب به درکړې، خو چې ته اوس د خپلې عقیدې اظهار وکړې. لکه ستا ټیم ختم شو زما ټیم به انشاءالله ساره پورې نه ختمېږي، خو چې ستا د عقیدې نه خبر شه. اوس ویم که نه ما ته جي غوږ کېدی جي. ټیک ده جي، صحیح ده. زه جي ډېر په احترام ده یو خبره کوم، تاسو ما ته زه ستاسو د عقیدې نه خبر یم. ټیک ده او زه په خدای یقین وکړه، لکه زه ته قرآن خورم چې زه اوس تاسو دې عقیدې نه اوسه پورې خبر نه وم چې ستاسو دا عقیده ده چې هم قبر کې حیات دنیوي دی هم برزخي دی. والله چې دا ما اوس تا نه واورېده، نو زه خبر نه وم. تاسو زه اوس خبر کړم خبرې ته غوږ کېده، ته د کومه تیپه غوږ کې ودرې چې ته په دې عقیدې لا اوسه پورې نه ما ته ګورې جي دا خو ستاسو کتابونو کې هم نشته. والله اعلم زه ظالم نه یم جي. دا خبرې ته غوږ کېده تاسو جي دا خبره وکړه که نه جي د مومندو یې ملګري خیر د هغوی اصطلاح کې هم داسې ده، خو لکه داسې ونه ویلی شي نو ښه به وي که نه جي. زموږ هم ډېر اصطلاحات دي مونږ به پرېږدو په دې ځای کې، خو دا چې لکه مطلب دا دی جي چې تاسو دا وی چې هم حیات دنیوي دی هم برزخي دی، نو دا حیاتین چې دی دې ته په منطق کې کلیتین وي او بین الکلیتین نصوب اربعی، نو حیات دنیوي حیات برزخي دی کې کم نسبت دی؟ دا به هم تاسو ما ته ووایئ که نه چې دې کې به ته نسبت
یو د نصوب 40 به پیش کې د دې په منځ کې تباین دی من وجه دی که مطلق دی ټیک شو، او که د دې په منځ کې تساوي ده او بیا هغه به ماته ته ثابت کې ټیک شو. هغه چې ته ماته ثابت کې ماته ګورئ جي هغه چې ته ماته ثابت کې نو زه به ومنم چې مطلب دا د دې دواړو په منځ کې هیڅ تضاد نشته دی، او دا عقیده چې بیا ستا ثابته شي دا خبره ثابته شي چې د دې دواړو منځ کې تضاد نشته، نو بیا به پې ته دلیل ووایې. خو چون کې ما تاسو ته علمي اصطلاحاتو چېړلو نه مخکې ما چلو تاسو دلیل پیش کړئ، تاسو الټه ماته وایئ چې عقیده پیش کړه، اول تاسو وایئ چې زه ستا د عقیدې نه خبر یم، نو بیا زما نه د تپوس څه ضرورت دی؟ خو په ما څه اعتراض کوه زه به له جواب در کوم چې ستاسو دا عقیده غلطه داسې. خو زه به دعوه پیش کوم، زما دعوه به تاسو اورېدلې نه، ځکه چې زه ما ستاسو اول ځل ملاقات شوی دی. زه به دعوه پیش کوم، په هغه دعوې به زه دلیل پیش کوم، تاسو به په هغه دلیل باندې څه روک ټوک به کوئ، هغې نه بعد به زموږ خبره خوند وکړي. ټیک ده؟ نو اوس تاسو دغلته کې د بل احیاون کې ما سوال وکړو چې تاسو دعوه ده د حیات دنیوي برزخي دواړو، او دلته کې ته وې دې نه مراد حیات برزخي دی، نو دنیوي ثابت نشو، او حالانکه ته د دواړو ثابت دی، نو دلته کې دواړو خو ثابت نشو. ابا ثابت شي کنه ته ولې زه لږ خلاف را ته اوس خپلې عقیدې دغه وکړه چې ستاسو ګوره د حیات کې څه عقیده ده نه ده، تاسو لږ اظهار وکړئ. اوس ما ته ګوره تاسو مدعا باندې دلایل پیش شو که نه؟ ته ولې خوا دې خوا کېږي یار، زما په شان ته روغه خبره کوه څنګه صحیح ده. زما دا عقیده ده، اوس ټیک ته ټیک ته ځه ګوره غوږ کېده، زما اوله عقیده واوره ځان سره نوټ کړه. زما دا عقیده ده چې په هر فرد بشر باندې بلا فصله موت واقع کېږي، هر فرد بشر باندې بلا فصله چې هغه هر څوک چې دی هغې باندې موت واقع کېږي. بیا زما دا عقیده ده چې د موت د وفات نه بعد دی جسم ته روح چې دی بیا واپس نه راځي. پوه شوې؟ دی جسم ته روح بیا واپس نه راځي تر قیام قیامته پورې، چې قیامت قایم شي نو بیا به روح راشي. درېیم زمانه اوس غوږ کېږه هر یو هر فردي ګوره ما ته هر فردي ما ته غوږ کېده، زه تا ته وضاحت کوم. هر فردي بشر چې شي که نه، هر دا سور څه موجبي کلیې دی که نه، نو ټول پکې راشي. دارنګې چې دی زما دا عقیده ده، درېیم نمبر زما دا عقیده ده چې قبرونو کې چې کم مړي خلق پراته دي هغې چې دی عادتاً د ژوندو کلام نه اوري، نشي اورېدی، او زه وایم چې عادتاً د قیامت نه مخکې دی جسم ته د هر فرد بشر روح بیا نه واپس کېږي عادتاً. پوه شوې په دې خبره؟ دا اوس دا زما مدعا دې ته وایي زما دعوه. اوس دې باندې زه تا ته دلایل پیش کوم. ته اوس په دعوه کې څه خبره کول غواړې؟ مخکې دلیل پیش کا. نه دعوه کې ته څه خبره کول غواړې؟ دعوه کې زما دا خبره ده غوږ شه موږ جی 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 چې تاسو دا کوم نشي چې وکړه که نه چې هر مړی نه اوري که نه، یا په خپل قبر کې ژوندی نه دی که نه، او عادتا نه اوري عادتا دې کې رسول الله مبارک هم راغلی، پیغمبران ټول عوام ټول عام مړي رسول الله مبارک صحابه ټول راغله، او رسول الله لکه ستا دا عقیده ده چې د رسول الله مبارک په قبر کې چې کوم دی هغه وفات دی ژوندی نه دی، او د هغې جسد نه روح چې کوم دی هغه ته یو ځای نه دی، دا عقیده ده. نو ما تا ته اوس څه وویې، ما چې تا ته کومه خبره وکړه دې کې دا خبره را نغله څه خو ټیک شو که نه دقه ته ویې که نه چې ما ته ګوره ته زما دعوه دوهراوه، ما ته زما دعوه باندې اعتراض وکړه، نو زه به ته دې داسې جواب ورکړم. که ته اوس دا بار بار دوهراوې نو دې دوهراولو څه مطلب دی؟ ما تا ته اعتراض دغه دی که نه، ګوره د رسول الله مبارک جسد اطهر سره روح شته کو نشته، تعلق لري کو نه لري. هر فرد بشر سواء کان نبیا که نبی وي او که غیر نبی وي، پوه شوې که نه؟ پوه شوې هلکه؟ روح چې دی د دې جسم اطهر کې دننه نشته دی، او دننه نشته، او دننه نشته. اوس غوږ کېده، زما دلیل ته اوله خبره ما دا کړې وه چې هر فرد بشر باندې موت واقع کېږي. کل نفس ذائقة الموت، کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس هغه سکون کې د مزې د مرګ دی.
اوس دې کې هر یو نفس چې شنو دې کې ټول متنفذ رااله هر څه والا ټیک ده اوس پوه شئ مولوي صاحب او پیښو ها دویم چې دینو زما د لپاره دویمه خبره چې ما ته دا ویلو چې د قیامت نه مخکې عادتاً دی جسم ته روح نه ننوځي چې دی کې دننه حلولو کې او راشي وته دې دپاره زما دپاره دلیل دا دی الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت الله پاک امساک د هغه روح کوي چې په هغې باندې فیصله د مرګ راشي ٹھیک شو او کم سړی چې ژوندی وي نو ویرسل الاخرى الى اجل مسمى هغې ته بیا واپس روح راشي سهار پاسي او کم سړي نه چې روح قبض کړی شي فیمسک التي قضى عليها الموت د هغې نه امساک د روح وشي تر قیام قیامته پورې دا روح ورته نه راځي دریم زما د دعوې جز دا دی چې په قبرونو کې چې څومره خلق دي مړه هغې د دنیا والو کلام عادتا نه اوري او د هغې لپاره دلیل زما سره دا دی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بمسمع من في القبور دا زما په دې دعوه باندې د قران کریم دلایل دي درې واړه مدعاګانې درې واړه په دلایل باندې ما ته ویل اوس زما د حق جوړیږي چې زه تاسو ته ویم چې تاسو خپل یو دعوه په هغې باندې یو دلیل ما ته پیش کړئ چې زمونږ مسله حل شي بس ها تا خو ګوره آیات پیش کړه که نه چې انک میتون و انهم میتون دا آیات خو ما نه دی پیش کړی وروره دا آیات خو ما نه دی پیش کړی تا اوس څه ویلې ما خو دا آیات نه دی پیش کړی انک میتون آیات ما اړو پیش کړی نه دی دا اوس دا دریم نمبر د آیات چې تا ویو دریم نمبر کم آیات انک میتون و لا انهم تسمع میتون الموتى ما پیش کړی انک لا تسمع الموتى والا پیش کړی خو لکه دام لپاره دلیل دی ځه انک میتون نه ته زما ما چې ګوره کوم دلایل ویلي ټیک ده دا به زه بیا وروسته وویم خیر دی خو زه چې کوم دلایل انک لا تسمع الموتى زما د مدعا درې جزونه وو په دریو جزونو کې ته چې کم باندې اعتراض کوې نو زه به دا ومنم چې هغه مخکینو باندې ته ستا اعتراض نشته نو ته په ټولو باندې د اعتراض حق لري چې وکړې زه به په ټولو خو په نمبر نمبر مو اول ته لوف نشر مرتب کې که غیر مرتب کې د بره نه شروع کې که د ښکته نه شروع کې څنګه ته لوف نشر مرتب په اعتبار کې که نه غیر مرتب په اعتبار کې اعتراض نه ما ته ګوره ته د بره نه اعتراض کې که د ښکته نه اعتراض ته اول د کم مدعا باندې چې کم دلیل ما پیش کړی کم باندې اعتراض کې زه او جی او زه به انشاءالله په ټولو باندې به خبره کوم اول په کم یو کې اول او چې کم زوري باندې اول وکړه که نه اول کم زوري لکه حیات الانبیاء والا شو تاسو دغه چې لا تسمع الموتى دغه من في القبور والا ها وایا دا آیات تاسو په دلیل کې پیش کړه که نه جی او نو دلته خو الله تبارک وتعالی رسول الله ته وایي چې ته ورته نشې اورولی نو څه مطلب یعنی مطلب دا چې تی ورته نشي اورولی کو زما خوښه شي نو بالکل به ته ورته واورې نو ستا عقیده خو دا ده چې په خپله اوري که نه تا خو داسې نه دي ویلي چې الله ورته واوري نو اوري داسې دي ویلي دي ستا اوس ته ماته دلته کې لږه خپله عقیده وایي ستا دا عقیده چې مړي اوري که نه مړو ته اورولی کېږي دغه خبره ماته کوه ته ګوره د دې جواب ما له راکړه که نه زه دله در کوم خو زه ستا نه کنفرم کوم چې ستا عقیده د مړو د اورېدلو ده که په مړو ته د اورولو ما ته دا جواب راکړه چې الله ورته وایي چې تی ورته نشي اورولی نو چې پیغمبر ورته نشي دا دم آیت دا چې ما ویلې غوږ کېده تا وی چې تا دا ووي انک لا تسمع الموت ته نشي اورولی مړو ته ټیک شه نو معنی دا ده په خپله یې اوري لکه خپله یې اوري داسې ستا مطلب ده څنګه لکه ته دا وی چې الله فرمایي انک لا تسمع الموتى ته مړو ته نشي اورولی نو مطلب هغه په خپله اوري تا ته زه څه ویم یار تاسو جی ما ته دا وویل دلیل دی ګوره ټیک شو که نه دلیل دی ګوره جی وایي د دې دغه خو به ته کې زه درته وایم چې الله پیغمبر ته وایي چې تی ورته نشي اورولی لکه ستا دا مطلب دی چې پیغمبر ورته نشي اورولی خو اوري هلو
ها جی جی لکه ستاسو دا مطلب دی چې پیغمبر ورته نشي اورولی او نور مړي اوري لکه څنګه لکه مطلب دا تاسو یې پیغمبر ورته نشي اورولی او کوم نور مړي عام طور باندې اوري لکه دغه دلیل چې تا پیش کړ الله رسول الله ته چې دی ورته نشي اورولی نه اورولی نو زه خو هم دغه وایم چې پیغمبر یې نشي اورولی نو معنا نه اوري بس لا غوښه ماته جی لا تسمعوا دا کومه صيغه ده خازا باوی فعل دی معنا ته نشي اورولی کنه لا تسمعوا کومه صيغه ده مړه ته زما خبره ته وکه زه تاسو يم د باوی خبره ته وخت دمه کنه او ما ته ګورای لا تسمعوا کومه صيغه ده زه په دې صيغه باندې نه پوهیږم ځا ها دا د باوی ما ته ګوره کنه زویم دا د باوی فعل صيغه ده د مخاطب صيغه ده پیغمبر ته الله پاک فرمایي ته نشي اورولې مړو ته زه اوس تاسو ته دا وایم ما ته ګوره ته پکې چنجنې ملټوه زما د خبرې جواب بالکل په ساده الفاظو کې راکه زموږ مقصد دی چې خبره حل شي کنه که په صيغو په دغه کې لاړ شو بیا به په دې کې مونږ ونخلو لکه مقصد به نه ګوره زه پوه شوم ستا مقصد دی چې باوی فعل مطلب دی چې ته یې نشي اورولې نو معنا په خپله اوري دا مطلب دی زه درته وایم کنه جی 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 لا وښه لا تسمعوا دا کومه صيغه ده دا تسمعوا ماته ته وی کنه دا د باوی فعل صيغه ده او باوی فعل لکه پوره وضاحت وکا او جمع دا واحد چې تسنیه ده واحد دی واحد لا تسمعوا مخاطب واحد مذکر مخاطب صيغه ده ها نو ما وای مخکې نو ما خو وی کنه ما لا تسمعوا ما صيغه واحد مذکر غائب شي کنه غائب خو نه د مړه مخاطب ده چې څه نشي اورولې نو څنګه غائب شو مولانا خو ټیک شو کنه مخاطب شو او مخاطب شو دا الله چې کوم ده الله او دا الله خو څو قسمه ده ته ما ته وکې دا مولانا صاحب دلته کې دا لا ناسیه ده ما ته وکې دا ته اوس په دې ځای کې اوس چون کې چونان چې لیکن لہذا مکوا څه نشي اورولې مړو ته معنا مړی نه اوري زه دا معنا کوم ته په دې معنا را دوکا په ما اولا کې من خلا زه تا ته ویم د لا تسمعوا معنا زه دا کوم چې ته مړو له نشي اورولې مړو له نشي او دا آیات چې کوم دی د دې نزول کوم وخت کې شوی ته قرآن په دغه شان نزول پسې لګې کنه قرآن کریم آیاتونه عام دي ګوره دا آیات چې کوم دی د دې آیات نزول چې شوی او د چا په باره کې نازل شوی دی څه وایه د چا باره کې نازل شوی دی تا نه تاسو کوم څه دلیل دی زه وایم چې دا آیت چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نازل شوی په باره د هغه خلقو کې چې هغه کافران وکړه توجه کافرانو بارک نازل شوی او کافرانو بارک الله جل جلاله فرمایي د کافران چې دا پشان د مړو باندې دي لکه څنګه چې مړی ناوري د قشان ته دي ستا خبره ناوري پیګه په خبره باندې ها اوس تشبیه ورکا د کافر ټیک ته کنه وکړه زه ما خبره تشبیه ورکو د کافرانو د مړو سره ٹھیک شه نو کافران چې دینو دای مشبہ او هغه وته مشبہ به کا او تا قاعده چې دینو په معانیو کې ویلې چې مشبہ به فوق وي د مشبانه نو معنا په مور کې ادمي سما چې دا اوچت په نسبت سره دی کافرانو ته نو زما دا مطلب دی او دغه معنا چې کوم دا عائشہ رضی الله تعالی عنها هم منقول ده او دا فتاوا دارالعلوم دیوبند کې هغه په ادمي سما باندې دا آیت پیش کړی دی تا خیال دی وته نو زما دا مطلب دی نه مونږ زما خبره ته وکړه جی جی دا ورلګ کله چې الله تبارک وتعالى رسول الله ته انك لا تسمع الموتى کنا او دا ارڅه دی بیان چې دا د کافرانو په باره کې نازل شوی جی وای ها د کافرانو په باره کې خو ګوره نور داسې آیاتونه دي کنه جی چې هغه قرآن کې ډیر داسې دي خو چې دا ټیم کې دا کافران چې کوم دي دا ژوندي او کومړو دا کافران خو ژوندي وروره ژوندي او نو خو زه دقلته اوس خبره ده که نه چې دا ژوندي او نو الله څنګه ورته چې ته ورته نشي اورولې دا خو ژوندي و که نه نو کله ژوندي ته هم نه اورولې کېږي چې تو ځان له قصده چې دی نو کونډ کړي نو تا ته به څوک واوري یاره لکه زه چې تا ته لګیا یم او ته زما خبره نه اورې نه دا ژوندي و مړه خو نه و که نه چې الله رسول ورته نشي اورولې لکه مطلب ستاسو دا دی چې لکه دا ژوندي و نو هغه قبرونو کې چې دي هغې سره د دې تشبیه ورکو هغه هم ژوندي دي دا مطلب دی
څنګه تاسو دا مطلب دی چې دا ژوندي کنه دا کافران نو تشبیه ورک د دې د مړو سره نو هغه مړي هم ژوندي دي ستا دا مطلب دی ګوره زه تاته ګوره تا خو ګوره دومره دغه وکړه ګوره رسول الله مبارک د حیات او د موت د تشبیه د کافر سره ورکړه د کافر او د رسول الله مبارک ما تاسو څه خبره کړې او ته څه وایې یاره عجیبه شان سړی ما تاسو ته اوس څه خبره وکړه تاسو ګوره ما تاسو ته دا آیت چې دی ګوره د دې جواب ما نه راکړئ چې د رسول الله مبارک ژوند او د کافرو په کې فرق شته او که نه استغفر الله العظیم زه خو په دې طرف اړوتلی نه یم وروره ما تا ته خبره کړې ما مدعا زما دا آیات د عام په استدلال کې نیولی دی خو هغه او عام نیولی دی که نه نو چې عام نیولی ته یې تخصیص په رسول الله مبارک پورې څنګه کې ګوره تا او دیمه خبره دلته کې لږ زما خبرې ته غوږ کېده ته وې رسول الله مبارک کې نشي اورولې نو رسول الله مبارک چې نشي اورولې نو ځان ته یې نشي اورولې که نه علاوه ته زه تا ته ویم که نه مولي صاحب چې دغه ژوندي وو نه دا چې ژوندي وو که نه څوک دا کافران ژوندي وو که نه وو او بلکل ها ژوندي وو او الله ورته وایي چې تی ورته نشي اورولی او چې ژوندي ته یې نشي اورولی نو مړي ته خو په طریقه ورته نشي اورولی جی ورته نشي اورولی جی څه ورته ویم نشي اورولی او الله تا داسې ونه وایي چې ته چې الله پاک پیغمبر ته ته نشي اورولی ورته خو ټیک شو که نه رسول الله مبارک ته خطاب دی که چې ته نشي اورولی جی 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 او څه ورته نشي اورولی ها څه ورته نشي اورولی خبرې کلام کلام ګوره د ژوندي نه نه پرې که ښه د ژوندي نه او یعنې ته ژوندي ته نشي اورولی مړو ته اورولی شي دا مطلب شو دا مطلب وې مولي صاحب زه ستا دعوه کې زه ستا په خبره کې لګیا او زما خبره کې لګیا زه تا ته وضاحت کوم ګوره لږ وخت کېده ګوره دلته آیت دی د قرآن تفسیر دی د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها هغه چې دی کله چې هغې ته دا وویل شو چې په قلیب بدر کې څه کسان چې دی په کوهي کې اچولی شوي نبي علیه السلام هغې سره خطاب کړی دی او هغه بیا ډایرکټ انکار وکړو هلته کې یسمعون مراد نه دی هلته یعلمون مراد دی او بیا وایي ځکه هغه به څنګه هلته کې یسمعون مراد شي چې نبي علیه السلام ته الله پاک فرمایي انک لا تسمع الموتى پیش هغه آیت د عدم سما دپاره هغه آیت ها اوس به ټیک شي هغه آیت د عدم سما دپاره عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها پیش کړی زه ویم چې آیت د قرآن دی حدیث چې دی نو د رسول الله مبارک دی او روایت د عائشې صدیقې دی ته چې اوس ما ته کم تعویلات کې نو د دې به ما ته دلیل پیش کې هسې به ته چو چرا به نه کې ته مفسر د قرآن نه او نه چې دی نو ته چې دی صحابي یا خیر زما خبرې ته غوږ کېده زما خبرې ته موږ غوږ کېده جی 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 د دې آیات نزول چې شوی دی په باره د کافرانو کې شوی دی کافرانو کې بالکل دا زه منم دا خو زه منم دا خو زه منم تا سره چې شوی دی کافرانو منې که نه ولې نه چې منې او زما او ستا خبره چې کوم دا هغه په حیات کې ده حیات کې ده نو تا ما تا ته ګوره درې خبرې کړې که نه جي یو مې دته په هر بشر باندې د موت د واقع کېدلو خبره کړې وه دویم مې دته د روح د نه را واپس کېدلو خبره کړې وه او دریم مې د نه اورېدلو باره کې کړې وه نو تا دا دریمه خبره وڅېړله که نه ځکه مونږ په دې کې رالو دریمه خبره تاسو جی خپله وڅېړله ما تاسو ته وویې ته د بره نه اعتراض کې په خبره که نه ښکته د ویښ نه اعتراض کې نو تا وې نه زه بس دغه انک لا تسمع الموتى باندې خبره کوم نو ما یې صحیح ده نو خو ټیک شو همدغه کې خبره کوو خو ته دا خو د حیات باره کې نه دی که نه جي دا خو سماع موتى باره کې دی که نه جي نو ګوره حیات ته سماع موتى ګوره دا لازم ملزوم نه دي ښه زه لازم ملزوم دي اوس زه ستاسو نه لږ څه تپوس وکړم جي دا ته د سماع الموتى قایلې زه ګوره د حیات نه لکه نه هغه خو یې خو دلته کې د سما باره کې ته د سماع الاموات قایلې که نه څنګه ته د سماع الموتى قایلې که نه بالکل قایلې ما د چا قایلې پښتو کې ما ته لږ ووایه چې مړي او رسول الله مبارک اوري مړي اوري که نه ستاسو خو دا عقیده ده چې دا قبرونو کې دا مړي نه دي اوس ته وې مړي اوري نو دا ته ورته کله مړی وې او کله وې دا مړي نه دي کله موږ ویلي چې په قبرونو کې مړي نه دي
ته تا اوس ونه وی چې لکه مطلب دا چې دا زه د حیات خبره کوم تا سره و تا د حیات خبره ما ته ونه کړه نو ګوره چې ته ژوندی یا چې خبره کومه زه ښه چې ته ژوندی یې که نه جی 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 رسول الله فرمایي که نه حدیث شریف کې راځي من صلى علی عند سمعته مولانا صاحب ما ته غوږ کېده ما ته چې کوم خبره کړې دا یې جواب راکړه من صلى علی عند قبري سمعته حدیث باندې زه تا ته راځم چې دې سند څه پوزیشن دی ٹھیک ده او خو لکه مطلب دا ته زما دې خبرې له راشه اول دلته کې خپل مدعا باندې دلیل پیش کړه بیا دا ووایه خیر دی دا به راځي دی نه انشاءالله زه نه یېرېږم بېغه ماشاءالله فضل دی د الله فضل دی خو ګوره ته ګوره چې لاړې زه خو جي لا نړم جي ما خو تا ته درې خبرې پیش کړې په درېو مې دلایل پیش کړو تا په آخري خبره کې الجاو شوې په هغې کې ما ډېرې خبرې پاتې خو زه یم چې یاره ته اوس رانه خفه شي چې دی چېرته خپل علمیت را باندې خرڅوي که خپل تقریر را باندې کوي زه بیا یم جي اصل مین پوینټ ته راشه ستا مدعا دا ده چې نبی علیہ السلام بشمول له ټولو مړو ویلي دي او که شهدا ویلي دي تا خو د دې هم تصریح نه ده کړې چې یوازې حیات د دنیا او د برزخ دواړه